علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو چې د پاکستان کوم وزیر داخله رانا ثناء الله هغه دا حکم ورکړلو چې ارچا خوم د ملک نقصان رسو یا سکیورټي فورس ته نقصان رسو نه د هغه خلاف په من کاروي کوو. ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د رانا ثناء الله هغه خبري اوریدل غواړئ او هغه ډېر په جذبات سره هغه خلکو ته ویل چې څوک د ملک نقصان ورکوي، نو ملګرو که تاسو د ټول تفصیلات نه پوره خبرول غواړئ نو که تاسو زموږ چینل کې نوی وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو د پاکستان وزیر داخله رانا ثناء الله چې هغه یو نوې کانفرنس راغلی دی او هغه په کانفرنس کې دا ویلي دي چې تاسو پر امن احتجاج وکړئ، پر امن احتجاج تاسو حق ته، او که تاسو د ملک نقصان رسو او که نه تاسو سکیورټي فورس نقصان رسو نو زه ولا بیا خو چې تاسو ورته هم جوابي کاروي ورکړئ. نو ملګرو موږ دا نه غواړو چې عوام د راشي او هغه د خپل کې هجوم جوړ کړي یا د هغه خپل کې جګړه وکړي. موږ دا غواړو چې خبره په مذاکرات باندې حل شي. ملګرو چې پاکستان کوم وزیر داخله رانا ثناء الله هغه هم ډیره ښکلې خبره کړې ده. هغه دا ویلي دي چې ارچا سرکاري اخوارچا سرکاري کسانو ته لاس ورسو یا الته کې بلډینګونه وران کوي یا چا ګاړو ته ورونه ورته کړل د هغو خلاف په کاروي کیږي، ځکه چې اخر موږ مجبوریږو او دوی خلاف په کاروي نه کوو. نو ملګرو موږ دا نه غواړو چې د اسلام آباد جنگ بندي جوړ شي یا د موږ خپل کې جنگ بندي جوړ شي. موږ خو امن او سکون غواړو ملګرو، موږ د پکاره ملګرو موږ امن او سکون غواړو. موږ دا غواړو چې دا جلسه دی الله پاک اختتام ته ورسي او موږ دوانو خیر غواړو، ځکه کو څوک پاکستان ته نقصان ورکوي لکه موږ چې نقصان راکوي یا کو څوک زموږ د عوام پاکستان عوام ته نقصان رسي لکه موږ ته چې عوام نقصان رسي. نو ملګرو دا خبره چې په مذاکرات حل شي نه ډیره به خر شي، ځکه کنه کو دا خبره جنگ د پاره وته نه دا به ډیر بره الزام شي په دې باندې ټول ملک انتشار جوړ شي. موږ دا نه غواړو چې زموږ ملک تقسیم کړي شي، موږ دا غواړو چې موږ یو موټی شو، موږ یو اتفاق شو، ځکه چې دی وخت زموږ کوم دشمنان دي هغه چې زموږ د حالات ته ګوري نو هغه دی وخت خوشحاليږي. ملګرو په دې ملک الله پاک رحم وکړي. ملګرو چې په دې ملک دغه غلو حکمران ناس دي او دغه نور کرپټ حکمران رواني د ملک ترقی نشي کولای. ملګرو د ملک لپاره موږ قرباني ورکول شو، خو موږ داسې قرباني نه ورکو چې موږ خپل ملک سکیورټي اهلکارو ته لاس ورواچو. نه، موږ به د هغو عزت کوو، ځکه چې ما ته چې شپې بېغمه خوبونه کوو دا د هغو قربانۍ دي. موږ ته خوبونه کوو هغو ټوله شپه زما او ستا سیفټي کوي، زما ستا سکیورټي کوي. موږ نه څه موږ نه لري پکار چې موږ سکیورټي فورس لاس ورواچو. ملګرو الله پاک دا مسله په خیر باندې حل کړي او زه خو عمران خان ته دا خواست کوم چې بس لنګ مارچ ختم کړه. ملک الریډي تبعي سټ ته روان کړی دی او نور به هم تبعي سټ ته لاړ شي. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.